الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. انتہائی گرانو عزت مندو الحمدللہ دا اللہ تعالی دا دین مرکز آباد شو سہد پوری سر تورسی دو سپاتی دی پا ازل کی دا اللہ تعالی پا علم کی دعوی چې دا ځای به د الله تعالی د دین د پاره منتخب کیږي او دا باغ ځای ګرځي چې احب البلاد الله مساجدها کم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو غوره په ځایونو کې الله تعالی ته خوښ ځایونه جمعتون دي دا الله د دین مرکزونه چې پائے کې دا الله تعالی د دین خدمت کیږي پزماکه کې د ټولو نزای د ټولو نه زیات خوښ ځایونه الله تعالی ته دک ځایونه او رسول علیه الصلاۃ والسلام ویلو چې الله ته کم ځایونه بدی شي پزماکه کې نو هغه بازارونه دي نبی علیہ السلام دا اللہ مبغوز زایونا دا اللہ چه کم زایونا بدی شي نو بازارونه دي چې مونږ او تاسو لږ سوچو مشران لږ سوچو ځوانانم لږ سوچو چې زمونږ ډیر وخت کم ځای کې تیریږي آیا هغه ځای زمونږ ډیر وخت تیریږي چې هغه د الله محبوب ځایونه دي او کنه زمونږ ډیر وخت هغه ځای تیریږي چې هغه الله ته بدی شي مشران راجم شي بازار کې کله یو دکان کې ناسي کله بل دکان کې ټول د یو معاشري یو بلوینو الکان غب د پاره بازارونو کې راجم شي هوټلو کې کله دکانونو کې دا سوچ او دا فکر د چانه راځي چې دا ځای الله ته بدی شي او کنه خوښته لک سوچ ځان سره کول پکار دی رسول علیہ الصلوۃ والسلام الله ته دغه بازارونه بدی شي بازارونه د الله تعالی خوښ نه دي د الله خوښ ځایونه جمعتونه دي لک سوچ تیو کو چې زما عمر پشاشو
زما عمر دومره لاړو زبلوغ ته ورسېدم 1415 کالو ته ورسېدم 1340 کالو ته ورسېدم زما دا وخت خو تیر شو خو کم ځای تیر شو آیا هغه ځای کې تیر شو چې کم ځایونه الله ته خوښو او کنه هغه ځای کې تیر شو چې کم ځایونه د الله بدی شو زما د اولاد وخت آیا چې هغه ځای کې تیر شي چې کم ځایونه د الله بدی شي او کنه هغه ځای کې تیر شي چې کم ځایونه د الله خوښي مونږ خپل اولاد له دا سوچ کوو چې زمونږ اولادونه په خنو کوي شي او ځان له سوګټي خود داسې سوچ سره سره مونږ له دا سوچوم پکار دی چې خپل اولاد په باره کې دا سوچو کو چې زمونږ اولادونه په دې دنیا کې هم داغي په زندګۍ کې برکت راشي او د الله خوښ خلک وګرځي او چې کله مړ شي د مرګ نه بعد قبر او برزخ د خوشحالو شي او داغي نه بعد حشر او آخرت د خوشحالو شي آیا مونږ خپل اولاد د پاره دا سوچ چته کړی دی مونږ خپل اولاد د پاره چې دا سوچ کړی نو څومره وخت هم کړی دی ځان سره لګي حساب پکار دی هر سړی دا وی اولاد ته دا وی ځان لسو کا خو دومره کم ذهن دی دومره کم نظر دی دومره کم فکر دی وته وی ځان لسو کا خدا سے سو ته یادې چې هغه دی دنیا کې پاتې کیږي دا سے ست طرف ته د خپل اولاد توجه راړي چې هغه دی دنیا کې پاتې کیږي ډېر کم د الله بندگان نیکان بداسي چې خپل اولاد ته داوي بچي دنیا د ضرورت په تور وګټه من نه ده چې بل ته د لاس نیولې عاد رسول الله سلامم بدی شي هغه د الله هم بدی شي بالکل ځان له ضرورت مطابق وګټه د الله خوښ خلق هغه دي چې خپل کسب او د خپل لاس غټل کوي الله تعالی خوښ خلق ته وګټه وګوره بچي د دغه ګټه سره سره خپل آخرت او خپل برزخ او خپل قبر مخربوه چې خپل اولاد ته لګدام وي لګدا نصیحت وتمو کی ځان سره لګ سوچ پکار دی چې مونږ خپل اولاد دنیا د پاره سمره لګو او د قبر آخرت او د محشر او د حشر د پاره سمره لګو لګ سوچ پکار دی قران کریم کې الله یو ډیره د زورنې خبرم کړی دا او ډیره د یری خبرم ده خو چې انسان وته لګ سوچو کی الله رب العزت وی جهنم د چا ځای دی الله وی جهنم د هغه چا ځای دی چې د آخرت په اعمالو باندې چې کم اعمال آخرت لکېږي پاغي باندې د دنیا اعمالو له ترجیح ورکړه د دنیا زندګۍ خکول پسې ولګیدو او د آخرت زندگی ځان له تبا کړه الله وی جهنم د خلکو ځای دی فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى الله وی هر هغه څوک چې هغه سرکشي وکړه سرکش کو سرکشي سرکش کول سر راخل دا الله د الله فاما من طغى واثر الحیات الدنیا د دنیا زندګۍ له ترجیح ورکړه د آخرت زندگی هغه هیروا د آخرت ترقی هیروا د قبر زندگی سمولی پریخیو او دا دنیا پس لګیدل او ځان لې دنیا غټلا دنیا له د سار نه تر ماس هوتنه پورې ټیم دین له ټیم نو فاما من طغى واثر الحیات الدنیا د دنیا زندګۍ له ترجیح ورکړه آخرت پری خودو پاین الجحیم هی المأوا الله وی یقینا
جهنم ځای دی. مونږ آخرت څنګه پریښی دی؟ خپکیږئ ما، د آخرت تیاری مونږ مکمل پریښی ده. او که څه کوو نو صرف د خولې تر حده یې کوو، دماغ ورته یم نه کوزو چې دا مونږ څه وو. لکه مونځ مونږ د آخرت دپاره تیاری کوو که نه؟ مسلمانان خو مونځ کوي، مونږ مسلمانان یو، دا مونځ د آخرت دپاره تیاری کوو، خو صرف په خوله یې کوو او کته کېږو بره کېږو، نور د مونځ د مطلب نه د سره خبر نه یو. ذهن کې م پې څه سوچ نه دی کړی، څه فکر هم نه دی کړی چې دا زه څه وم. نو په قرآن کریم کې یو بل آیت ته ډیر د یارې الله وایي داسې مزګزاره دی تباشي چې د مز د مطلب نه ناخبرئ. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. بس دا یو آیت په مونږ او تاسو لکافي. الله وایي هلاکت ته د پاره د هغه مزګزارو چې هغه د مز د مطلب نه ناخبره دي. مونږ د مز د مطلب نه ناخبره یو. زه لاس اوچتوم، ولې اوچتوم؟ الله اکبر وایم، لاس اوچتوم، ما ته د مطلب پته نشته چې دا ولې. بیا لاس تړم، ما ته د مطلب پته نشته چې دا ولې تړم. سر کا تکوم، رکوع لازم، سجدې لازم، په قاعده کینم، زه په دې کې چې سوام دغه ارس پته راته نشته او خوشاله یو مز میو کو مسلمان ما. الله وی فویل للمصلین. ای موږ کې کله کله دا آیتونه ملولو چې هلاکت دی د پاره دا مزګزاره چې د مز د مطلب نه ناخبره یو خبره ناخبره پخپل یو ځان ته خیریم کو. رسول علیه السلام ویلو ډیر کرته یو انسان به قرآن لولي او دا قرآن به په دلانت وي، دا قرآن به د ته خیری کوي. رب تال للقرآن والقرآن یلعنو. مونږ هلاکت دی د پاره دا مزګزاره چې د مز د مطلب نه ناخبره دی. اغله دی هلاکت یو ناخبره بیا پخپل یو چې ځان سره د نن نه قصد وکړو چې بالکل د مز دا ترجمه خو به خامخا یادوم. دې مز کې چې زه الله ته سوام چې کم از کم د دې په مطلب خو پوهېږم که نه، چې هېڅ نه کم از کم دا چې الله ویلي دی هلاکت دی د پاره د هغه مزګزار چې هغه د مز د مطلب نه ناخبره دی، چې کم از کم د دک کې د الله د دې عقاب او د دې سزا نه خو بچ شم که نه. کم از کم انشاءالله اراده خو به د ټولې د نن نه د جمعات استاد څخه لاړ شو، دلته راشو، دلته استادان تاسو ته ناست دي، هېڅ بانه ګورې زمونږ نشته، هېڅ بانه زمونږ دا نشته چې الله بس یاره استاد نو چا راته ښودلې نه وه او دا بانه م نشو کولی چې زه بوډا شوی وم او جبه مې پې ناړې ده. خفه کېږئ مه، خو د بوډاګانو جبه په داسې ناشنا ناشنا کنځلو اړیږي چې هغه به د اډو اورېدلي نه وي. خو لکه که ناړېږي نو په قرآن به ناړېږي او که ناړېږي نو د مونځ په ترجمه به ناړېږي. لکه دا خو څه ناشنا خبره ده. زمونږ دا ژبې چې په نارواو ور اړېږي نو دا به د قرآن طرف ته لږ راواړو که نه، چې دلته هم ښه شو او قبر کې هم ښه شو، روان اخوا یو او آینده په حشر کې هم لږ ښه شو. نو انشاءالله د ټولو دا اراده ده او د زړه نه او په نیت الله اجر ورکوي، چې نیت تیوي که نه الله پې اجر درکوي. صرف اراده داسې نه چې د خولې اراده یو نیت دی نه، زړه سره برابر نه، دې ته بیا منافقت وایي. ګورئ چې خوله او زړه برابر نه، په خوله یو څه وایي او زړه کې بل څه وي، دغې ته منافقت وایي. نو په هغه اراده الله نیکي نه ورکوي، په هغه اراده الله نیکي ورکوي چې هغه د زړه نه وي. نو چې ټول د زړه نه قصد وکړو چې کم از کم د مز دا ترجمه به زده کوو او چې خپله یې زده کړو کور کې زنانو ته به یې هم ښایو، ځکه چې هغوی هم د الله د هغه عقاب نه او د الله د هغې سزا نه بچ شي که نه، چې الله وایي هلاکت دي چې د هغې نه کم از کم بچ شي. او دا قصد وکړو د ځان سره چې بچې او درو په مز باندې د مز سبق ورته څنګه ښو نو دقسې د مز ترجمه به ورته هم ښو، چې د مز سبق ورته ښو دقسې د مز ترجمه به ورته هم ښو. دی ودرېږي دا الله اکبر ووایي څه مطلب دی، لاس یې پورته کړل څه مطلب دی، د لاس پورته کړل چې الله اکبر، الله د هر څه نه لوی دی، هر څه مې رستو وغورځول او الله تا ته متوجه شوم، هر څه مې رستو وغورځول الله ستا طرف ته متوجه شوم او داسې متوجه شوم چې الله بې پړو مې ځان تا ته وتړو، نیت ته وتړو
بے پړو د ځان الله ته وتړو بے پړو چې د ځان الله ته وتړ لاس ته تړلی دي نو سترګې بدیم تړلی ځای ته به ګوري اخوا دی خوا به نه ګوري. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مسکه لکه د لومبړو د ګیدړانو غوندې یو خوا بل خوا سترګې متاوي راتاوي. نبی علیہ السلام دا سم کوي فقهاو لیکلي دا پکې مکروه هم دي. دا سترګې دا بم تړلی شوي دا بم مخامخ سدي ځای ته به ګوري غوږونه بدیم تړلی شوي دا نه چې مستولاړي او پکې د غوږونو کې دنه اینڈ سپری کې خودی دی او کرکټ پکې اوري داسې بيدینه مشته دی. تراو ته ولاړو غوږونو کې اینڈ سپری ورکړي او کرکټ پکې اوري. د دین غټه استهزاء او ټوکې د شاعر الله پوری نوري نشته. غوږونه بدیم د الله تابع کی لاسونه دې تړلې دي نو غوږونه بم صدانه چې بس اب پرانیستی هر سبب پیاوري نه دا غوږونه بدیم الله ته تابع کی تندې بدیم الله ته تابع کی د برنه په پکته راځي روکو لاړې دا الله تعجزی دا سدې لاړې دا الله تعجزی دا د دې موز دا مقصد لک پیجندل غوړي دا په دې مدارسو کې خودل کی دا په جمعاتونو کې خودل کی دا د الله د دین مراکز دي ځکه خو الله ته خوختي کنه په دې کې مخلوق ته الله خودل کی په دې مدارسو کې الله والا خلق تیارول کی او هغه خلق پکې تیارول کیږي چې هغه اهل الله دي الله والا خلق دي او رسول الله سلام وي هغه د الله خاص خلق دي. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وي ان لله اهل دا الله اهل دې په خلقو کې ځنه خلق د الله والدین ان لله اهلین من الناس. بیا رسول الله سلام وی اهل القرآن هم اهل الله وخاصته قرآن والا خلق دا الله والا خلق ته دا د الله خاص خلق ته نو دا الله والا خلق زای جمعات مدرسه دا د خاصانو خلق زای جمعات مدرسه دا الله والا خلق دا الله خو خلق تی نو دا غي زایونم دا الله خوختي جمعاتونه دا الله خوختي د دین مرکزونه دا الله خوختي ځکه الله والا خلق پکې پاتې کی او دادا سے الله والا خلق دی طلباء د الله ملمانه دي او داسې ملمانه دي چې نن دور کې د چاغټ ملمه راځي نو خلق وته قالینونه غوړي. اکثر د یو ملک صدر بل ملک تزینو قالینی وته غوړلې دا په سور قالین را روان دي او دا په شین قالین را روان دي مختلف قسمه قالینونه نه وته دا الله ملمانو دا غي کم قالین الله غي ته غوړي. رسول الله السلام وی وان الملائکه لا تزوع اجنحتها رزل طالب العلم فرشتي خپل وزر غوړي د طالب العلم د خوشالولو د پاره د طالب العلم د پاره او د اکرام او د عزت د پاره ملائکه ته وزر غوړي. رسول الله السلام ویلي دي وګوره دو تول دی یو زمونږ او تاسو د ذهنونو تول نه یو د الله او د الله د رسول تول دی. د الله او د الله د رسول په تول کې په مخ د زمکه باندې په انسانانو کې غوره خلق آغا طلبا دي او زکه غوره خلق دي چې ملائک وزر دی ته غوړي. رسول الله السلام ویلي چې خو په کې شک نه چې پیغمبر یو خبرو کې پای کې د چا شک کې دی شي ځکه مونږ پر رسول الله السلام ایمان راوړل او رسول الله السلام وی نو کتا سو خیالو کوي سوک سوچو کی چې مونږ خو وزري نه وینو طالب په لار رواني پرشته کم دا وزري کمی دي ځکه مادي دور د ټول خلک خو چې سویني هغه پس رواني نو که سوک داسې ملحد او په دې نوي دا ذهنونه چې ولا بدلی برنګ واش چې ولا کوي دماغ چې ولا وینځي په داسې فیکټرو کې پاتې شوی او هغه د اعتراض کوي نو چې کم از کم مونږ او تاسو له جواب راځي. عالمانو لیکلي دي ذکر کړی دي اصل کې قصه دا زمونږ او تاسو دا روح چې دی دا د روحاني او نوراني سيزونو په جنګلو کول شي. دا روح نورانی دی
د نورانی سيزونو پیژنګلو کول شي او ملائکم نورانی دي خو چون کې دی روح باندې د وجود نشه راغلی د بدن تیارو واله د ظلمانی دی نو دی بدن دا روح زمونږ لګ نشه کړی دی نو چې کله په نشه کې شوی دی نو دته لاغه ملائک نه ښکاري چې کله دا نشه پاسي دا روح د دې بدن نوزي او دا بدن دلته پاتې شي بیا به دک کی روح ته پته ولګي چې ملائکه ماته څنګه وزر غوړولې اگر چې الله وی د رسول الله سلام چوي کمزای چې قران بیانې ګلته ملائک را کوزيږي ا ملائک په د بیا ښکار شي چې څنګه را کوزي دي او هغه ملائک په وسخراشي وته وي الله تخافوا ولا تحزنوا ما یریږي مغم جن کېږي ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون زید جنت زیری والے او چې کله د بدن د نشه پاسي اوس موږ د بدن نشه کړیو او کله څوک داسې نشه کړیو چې په شهوات او لذاتو کې ورخته کړیو روح مر پسې روان دی او کله د مال په مینه کې داسې نشه کړیو چې روح مر پسې روان دی هغه د دې مال غلام ګرځیدل دی حالان کې دی روح له پکار داو چې دا بدن ځان پسې روان کړي دا بدن د ځان یو سورلی جوړه کړي او د دې بدن په ذریعہ باندې دی روح په دې دنیا دارالاسباب کې دا الله د خوشالولو اسباب خپل کړي عبادت کړي خدا روح دومره کمزور شو او دا بدن په دومره تکړه شو چې دا بدن سغواړي نو دا روح هغه پسې روان شي شهوات او لذات او دې پسې روان شي نو قیامت کې بس چلی قیامت کې به دا بدن او روح یو بل سره جګړه کوي قرآن کریم کې راځي یوم تجادلو کلو پاگرس چې جګړه وکړي هر یو نفس د خپل ځان سره څنګه به ځان سره جګړه کوي دا روح به د بدن سره جګړه کوي بدن به روح سره جګړه کوي بدن به روح ته وایي چې زه خو نابیناوم ما خو لیدل نشو کولی خو تا به روان کړم او روحا تا لیدل کولی شو نو تا به کله مجلس له بوتلم تا به کله د شریعت خلاف ځای له بوتلم تا به کله بازارونو کې په زولو له بوتلم جمعات ته به نه بوتلم دا روح به ورته وایي چې و بدنه تا ټول ګناونه تا په ما کړي دي ځکه چې زه بیناوم خو زه شلم زه په دې دنیا کې نشم ګرځېدی دغسې خپې ستاوي نو تب روان وي خو تب نتلی نو زه به نتلم کنه خدا خو زه تا روان کړم روح او بدن به یو بل سره جګړه کوي دا بدن به بیا روح ملامت کوي او دغه روح به بیا دا بدن ملامت کوي یو بل به ملامت کوي پکار دی چې مونږ او تاسو دلته د دې روح ترقی چې په سرازي چې هغه اسباب راولو چې دا خپل روح تکړه کو او د روح ترقی د الله په کتاب راځي د روح د ترقی ځایونه مدارس او مساجد دي مساجد او مدارس د الله د دین ځایونه دا د روح د ترقی ځایونه دي کله روح لمونګه د الله د دین غذا ورکړه دی روح لمونګه د الله د دین غذا ورکړه د قرآنی غذا مولا ورکړه زمونږ او تاسو د روح په تکړه شي او چې دې کله د دې بدن نوزي نو د ته به ویل کېږي ادخلي یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي او ګره چا چې روح له د روح ترقی ورکړي وا لکه صاحب یاسین لګ وخت کې د چې ایمان راړو خدا سي تکړه ایمان راوړو داسې قوي ایمان راوړو او روح په داسې تکړه شوو چې قوم تلاړه ودري د بیان شروع کو نا خلکو سوکړه لګي په ګټو وشتو هغه خلکو وجو دا وجود دلته په ګټو کې پروت دی او الله وی قیل ادخل الجنه هغه صاحب یاسین ته ویل شو زه جنت ته داخل شه روح دومره تکړه شوو صحابی دی میدان جنگ کې لګیا دی او سکجورو تیلای د وسخه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی ایمانی جذبه او روحانی طاقت دومره تکړه شو نبی علیہ السلام ته وی دا الله رسوله چې زلال شم او دای سره جنگیږم زبچته زم نبی علیہ السلام وته جنت ته هغه صحابي وی خچ ز دا خورم او بیا هغه نه پزم دا خو ډیره ګرانه ده
هغه تیلی وګرځول د کجورو او منډه کړه. حدیث کې راځي منډه کړه داسې ځای ته لاړ چې د کافرو هغه ډلې ته وردن نشو. پیدایي دغه ته وی پیدایي وکړه. خو ته پته و چې دلته د کافرو ډلې ته یک کی आवाज زم خو وجنی می لاړو په پیدایي وکړه او هغه ځای کې کافر وجل او په اخر کې خپلم شهید شي. دا غ ایمانی طاقت او چې ایمانی طاقت کله قوي شي روحانی طاقت قوي شي بیا دا روح په دې بدن کې ډیر پریشانی دی وای چې کله به زما الله سره ملاقات کیږي. بیا دا روح د الله د ملاقات په تلاش کې چې کم ځای به زما د الله سره ملاقات کیږي. دغه روح بیا کله دې حد ته دا بدن جوړ کی چې دا بدن ټوکړي ټوکړي کې دوه ته تیار کی. دا بدن بیا ټوکړي ټوکړي کې دوه ته تیار کی. طلحه رضی الله تعالی عنہ ایمانی طاقت روحانی طاقت ډیر شو او داسې ډیر شو چې کله رسول الله سلام باندې بغشي وریدل هغه بغشي ته مخه مخه تا کېدو. غشي ته به مخه مخه تا کېدو چې رسول الله سلام بد شي. رسول الله سلام باندې څه غشو نه لګي. دا د ایمان په زور باندې کیږي. د مال او د دولت په زور باندې نه کیږي. دا د روح د ترقۍ په زور باندې کیږي. چې کله دا روح بیا د دې وجود نوځي نو د په خوشالو باندې زی. دیو جنا علامہ اقبال وی نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آیت تبسم بر لبیوست. د مومن سړی نخد توامم چې کله په مومن سړی باندې مرګ راځي د پښوندو مسکای د پښوندو مسکای د خوشاله خوشاله. ولی ایمانی طاقت قوی شوی روحانیت قوی شوی. د روحانیت د قوی کولو ځایونه دادي ځکه الله تدا خوښ ځایونه دي. احب البلاد الی الله مساجدها. قرآن کریم کم آیت مالوستلو پاگی که اللہ رب العزت وی جماعتونه بسوک جوڑی. دا اللہ دا دین مراکز کم خلق جوڑی. داغی بارک اللہ گواہی کئی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. اللہ وی یقیناً جماعتونه دا اللہ دا دین زایونه آغا سوک جوڑی من آمن باللہ سوک چه پا اللہ ایمان لري. چاکی چی ایمانی آغا خلق دا اللہ دا دین زایونه جوڑی. چی ایمانی طاقت وی چی ایمانی طاقت نئی ناغا پا مجلس لس لکا لگولے شی پا جماعت 10 روپئی نشی لگولے. چی ایمانی طاقت نئی آغا سڑے پا ڈومو باندی لکونه لگولے شی او آغا پا جماعت کی گورے 10 روپئی چاندم نشی ورکولے. ولی ایمانی طاقت نشتے. ټول طاقت د بهیمیت او د ماده دی. ټول ظاهر دا مادیت په قوی شوی دی روحانیت نه دی قوی. الله وی جماعتونه هغه څوک جوړي چې په الله ایمان لري والیوم الاخر او ایمان لري په آخرت باندې واقام الصلاه او پابندی کوي د موز وات الزکات او ور کوي زکات ولم یخش الا الله نه یریږي د الله نه بغیر د هیڅ چانه. الله وی جماعتونه داسې خلق جوړي چې د الله نه بغیر د بل چانه نه یریږي. څنګه د بل چانه نه یریږي؟ زړه کې دا یره نه ک په جماعت مالو لګوم مدرسه جوړ کم جماعت جوړ کم نو مال به می کم شي چې دا یری وسره نو هغه بیا په دین لګي. ولم یخش الا الله چې د یکی والله نه یریږي چې کزه د مال اون لګوم نو مال راکول او مال غستل خدای الله لاس کې دي اسنه چرانه والی نو چې مال رانه واغست نه مې په دینو لګو نه د دې ځای شوم او نه د هغه ځای شوم نه ادھر کې رہے نه ادھر کې رہے نه خدای ملا نو وصال سنم اس په ته ملاو نشي. الله وی ولم یخش الا الله فعسى اولئک یکونوا من المؤمنین. الله وی مؤمنان دک خلق دي. ګورئ د الله د دین مراکز سو کبا دی لګمخ کې تاریخ چې وګورو ابراهیم علیه السلام بیت الله آباد کړو کنه او روانو چا ابراها. الله د دواړو تذکرہ کړی دا ولی زکه بیت الله د الله خوښ ځایونه چې چا آبادو هغه د الله خوښ خلکو
او الله قرآن کې وای دا زما ملګری و واتخذ الله ابراهیم خلیلا. الله وای دا زما دوستو چا چې د الله د دین ځای آبادو. الله وای واتخذ الله ابراهیم خلیلا. او خلیل الرحمن وته ویل کی، خلیل الله وته ویل کی. ولې د الله خوښ ځای آبادو دیغه تذکرہ الله کړی دا. خو چې د الله خوښ ځای چاروانو ابراها نو دیغه تذکرہ هم کړی دا. الله وی هغه نه ما غوشایو پچ جوړ کړی فجعلهم كعصف ماكول. الله وی اومه ګرځول هغه داسې لکه واخه خوړل شي. نو واخه چې خوړل شي نو چې میخه یو خوري غوشایت جوړیږي، او چې خره یو خوري نو سوټي ته جوړیږي، اس په یو خوري سوټي ته جوړیږي، او چې بيزه یو خوري نو داګې نه پچ جوړیږي. نو چې کم پکې بوډاګانو او د خانه کعبه لړولو پس روانو نو هغه نه غوشایه جوړ کړل. چې کم پکې ځوانانو نو هغه نه سوټي جوړ کړي، اګه سکه چې پچ وسر روانو هغه نه پچ جوړ کړي. فجعلهم كعصف ماكول. د دواړو تذکرہ الله کړی دا. او په قران کې مونږ ته د دواړو هغه چا سره چې مینه دا او چا سره چې دشمنی دا غیر اتم خودلی دي. چې د الله د دین ځای جوړو ابراهیم علیه السلام د خپل نیکه په ترتیب روان دي، خپل نیکه طرف ته روان دي، ابراهیم علیه السلام طرف ته. او چې رواني نو هغه د خپل نیکه په طرف روان دي، د ابراهه په طرف. چا چې روانول جمعهتون او مدرسې لګ دور مخ کې انو لګ سوچو کوي الله وسره سکړو بیا نه مړېدو نه راغېدو. او په داسې بیماری کې الله مبتلا کړو چې وای په لکونو کې دا د یو کسي چتا او بیا داسې غوخار سه اسخاشو. او اخر کې چې لندن نه را لګنو تاسو بلیدلې بیلټی کړیو او را لګلې بیا پروتو. اواز یې مانه ودا وردی سو کو باسي روانول جمعه روانو مدرسې روانولا. خو الله وسره سوکل دا الله خي. او چې چام داسې کوشش کړی دی دا مدرسې او د جمعه د روانولو الله وسره دغه سکړی دي. ماضی قریب کې کګوره او که ماضی بعید کې ګوره تاریخ گواه دی. والعصر شاهد د زمانہ تاریخ گواه دی. تاریخ گواه دی چې چا مدرسه او جمعه روان کړی دی الله وسره سکړی دي، او چې چا آباد کړی دي نو الله خلک آباد کړی دي. او الله قرآن کریم کې ویلیم دي چې دا چا غټ ظالم نشتا چې خلک د الله د دین د ځایونو نه منع کوي او داګه دروانولو کوشش کوي. الله رب العزت ته مونږ او تاسو لا دا توفیق راکړي چې دا مرکز آباد شو، ظاهری چې دا مونږ او تاسو مانویم آباد کو، عملنم آباد کو، علمنم آباد کو، او تعمیرنم د دې د خسته د آبادی کوشش وکړو. الله دې مونږ او تاسو له صحیح عمل کولو توفیق را نصیب وګرځي.